نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا یوسل پنځه دېرشتم آیت دی په مخکې آیاتونو کې د یهودیانو عیسیانو قباحتونه بدبختي او دروغ بیان شو په دې آیاتونو کې هم د یهودیانو عیسیانو بدبختي قباحتونه او دروغ بیانېږي یهودیان وی چې تاسو یهودیان شي نو هدایت په بیا مومئ عیسیانو مسلمانانو ته وی چې تاسو عیسیان شي نو هدایت په بیا مومئ الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته فرمایي دي ته جواب ورکړه چې هدایت ول الله تاسو پرې خودلې ده او د ابراهیم علیہ السلام په باره کې استاسو کوم نظریه دا خطا او غلط بیا دی یهودیانو اهل کتابو مسلمانانو تبع تورات په عبرانی ژبه کې لوستو او داغه تفسیر او تشریح به په عربی ژبه کې کوله یهودیانو چې کوم کتاب تورات بھی تملو شو اغي کې دي تحریف کړو د ځان نه پکې لیکل کړو او بیا به د دغه تشریح صحابو ته په عبرانی ژبه د عربی عبرانی ژبنا په عربی ژبه کې کوو د دې د پاره چې مسلمانان په تورات سره خطا او غلط کی لکه په عبرانی صحابه نه پیدل په عربی پیدل نو دوی بعد عبرانی تفسیر په عربی کې صحابه تکو او غلط به کو او دا به صحابه ته باور ورکو چې موږ دا تفسیر ټیک کوو نو کچری صحابه کرام دوی ته ټیک ویلي نو دې کې غلط خبره به نو بیا ټیک نه و او کوته غلط وی نو پدی تورات کې خو صحیح خبره وی نو بیا صحیح نه و دغه څه خبره پکې ټیکم وی څه غلط او څه ټیک نو ته پورا ټیک ویل شي او نو ورته پورا غلط ویل شي لکه موجوده دور کې تورات شتا سمې خبره پکې شتا او غلط شتا نو تور ته نه مکمل ټیک ویل شي چې دا خو رښتونه او ټیک کتاب دی ولی غلط پکې او تو ته غلطم نشوي ځکه څه خبره پکې سمې مشته الله رب العالمین د آیت صحابه ته نازل کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تو فرمایل چې د دې اهل کتاب مت تصدیق کوي او مې تکذیب کوي مو تداوي چې تاسو ټیک وایي او مو تداوي چې تاسو دروغ وایي بلکې تاسو وایي چې کوم کتابونه الله نازل کړي دي مونږ هغه منو نه خو ټیک الله چې کوم نازل کړي خو ټول ټیک خو دې چې پکې د ځان لیکلو کړه پکې غلط وکړي چې الله کوم نازل کړي دي هغه مونږ منو باقي زموږ ایمان دی خو استاد د دین تصدیق کو چې وایو ټیک دي او نه تکذیب کو چې وایو غلط دي ځکه پکې ټیک او غلط دواړه شته او بیا الله رب العالمین د پیغمبران یو څو نمونه ذکر کړي او باغی کې فرمایي چې کوم کتابونه کوم وحی ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او داغی اولاد او موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام او نور پیغمبرانو ته ملوشي هغه ټول یعقوب علیہ السلام ته الله پاک 12 زامن ورکړو او د 12 زامنونو الله پاک 12 قبیلې جوړې کړې ان شاء الله سوره مائده کې به تفصیل راځي
ټول پیغمبران سوا د لسو پیغمبرانو دا ټول د یعقوب علیہ السلام په بچو کې راغلي لسو پیغمبرانو نه علاوه ټول پیغمبران د یعقوب علیہ السلام په خاندان کې راغلي ځکه 12 قبیلې وي نو ټول په دې کې راغلي هغه لس پیغمبران چې کوم د خاندان نه دي آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام شیث علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یعقوب علیہ السلام په خاندان کې دي ځکه آدم علیہ السلام په مخ کې تیر شو د انسانانو ابتدا نوح علیہ السلام هم نو دا نور هم نو د دین علاوه ټول پیغمبران چې څومره راغلي دا ټول د حضرت یعقوب علیہ السلام په خاندان کې راغلي بنی اسرائیل کې راغلي یعقوب علیہ السلام دیم نوم اسرائیل دی ټول پیغمبران په دې کې راغلي سیوا د الله سبحانه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې راغلی د اسحاق علیہ السلام خاندان کې یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې نو اسماعیل علیہ السلام خاندان کې نبی علیہ السلام الله پاک راغلی او بیا مؤمنانو ته یو قاعده ذکر کړه چې دی ته وایي چې موږ ټول پیغمبران منو موږ په دې کې فرق نه لا نفرق بین احد من رسلی دا ټول پیغمبران منو من پکې دا فرق نه کو چې دا منو دا نه منو يهوديان عیسی علیہ السلام نه مني او نبی علیہ السلام هم نه مني او عیسیان عیسی علیہ السلام مني موسی علیہ السلام او نبی علیہ السلام نه مني مسلمانان ټول من آدم علیہ السلام نو واخلا تر اخیرنی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پوری دا ټول پیغمبران من منو البته بعضی تا الله پاک په بعضی فضیلت ورکړي دي فضیلت مسله جدا خو منل د ټول پیغمبرانو ضروری دي اول آدم علیہ السلام او آخر نبی علیہ السلام په درمیان کې څومره پیغمبران راغلي دا ټول منګه منو يهوديان پشان هم نه عیسیانو پشان هم نه او د مشرکانو پشان هم نه بلکې د دې ټول نه مختلف چې ټول پیغمبران منو البته په طریقه به د چا جون تیرو نو دا غي طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ځکه الله رب العالمین فرمایي لفظ د ملت دوی چې یهودیت کی نجات تھی عیسیان عیسیت کی اللہ پاک فرمائے نہ یہودیت کی عیسیت کی نجات ابراہیم علیہ السلام پر ملت کی او قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما ابراہیم علیہ السلام یہودی صحیح نو ہم مسلمان و رشتوں صحیح سڑے ہو یہودیان مشرکان دی کافر دی عیسیان کافر دی او مشرکان خاص مشرکان دی ندی یونم ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین فرمائے ابراہیم علیہ السلام پس زیاد روان دا مومنان او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے دری خبری یو طویل شی عقائد دیم طویل شی کلیات او دریم طویل شی فروع او جزئیات اصول او کلیات چکم طویل شی عقائد ابتداء دا د ټول پیغمبرانو مشترکه یو دی آدم علیہ السلام نوار نبی علیہ السلام پر ټول پیغمبرانو عقیده یو عقیدو کې اختلاف دی دیم اصول کلیات او قواعد چې دا غینه جزئی مسائل راوځي دې تویل شي ملت په ملت کې اختلاف بعض اوقات کې د یو پیغمبر د بل پیغمبر سره راځي یا په اصولو کې په قواعدو کې لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابراهیم علیہ السلام اصول او ملت دا یو ابراهیم علیہ السلام چې کوم ملت اقم ملت او قواعد هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت او دریم دی جزئیات چې هغه ته فروع ویل شي یو پیغمبر د بل پیغمبر سره جدا دي دې کې اختلاف د یو پیغمبر د بل پیغمبر سره لکه مسلو کې اختلاف دا پکې وو یو پیغمبر په شریعت یو مسله بل پیغمبر شریعت کې مسله اصول اکثریت یو عقائد مکمل یو
او جزئی مسائل او فروع باندې کې اختلاف د یو پیغمبر د بل پیغمبر سره راغلي دي یعنی مسلې د یو شریعت د بل شریعت نه جدا دا په شریعت کې درې سيزونه لکه مثال وایو د سلور مذهبونو د امامانو عقیده یو عقیده کې مشترک نوم دي اهل السنت والجماعت دویم ورپسې دي قواعد او کلیات د هر امام خپل قواعد دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب د مسائل خپل کلیات او قواعد دي امام شافعی سے خپل دي امام مالک سے خپل دي امام احمد سے خپل او دریم دي جزئیات او فروع نو باغی کې یو امام د بل امام نه جدا اوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب اصول د ټولو مقلدین د پاره یو البته د امام سے شاګردان کې یو شاګرد د بل شاګرد سره په جزئی مسلو کې د امام سے اصول لاندې اختلاف راځي شي لکه د امام سے اصول دي امام احمد امام محمد رحمت الله علیه امام ابو یوسف رحمت الله علیه په مسله کې اختلاف کړي نو قاعده اصل بنیاد یو فلان دی په فروع او په جزئیات او مسلو کې یو بل سره د دلیل په بنا باندې اختلاف کوي لکه څنګه چې پیغمبران د یو پیغمبر د بل پیغمبر نه په مسلو کې جداواله راځي شي مسلو کې راځي شي د قشان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اصول یو دي لیکن لاندې په مسلو کې امام شاګردان د بل شاګرد سره اختلاف کړي هم دي لکه زموږ استاد په فقه حنفي کې دا مسلې شته چې په دې مسله کې امام محمد سے بري دادا امام ابو یوسف رحمت الله علیه رای پکې دادا امام ظفر سے بري پکې دادا نو ګوره قاعده د درې واړو یو د امام سے اصل دی خو یو څنګه مسله وباسي بلکې بل څنګه وباسي نو په دې باندې اختلاف او فساد ناراضي نو د ټولو ائمه عقیده یو اصول او قواعد هر امام خپل او جزئیات امام سے شاګردانو کې هم د یو د بل سره اختلاف راځي شي الله جل شانه دې موږ تاسو ته عقیده د اهل سنت والجماعه باندې استقامت سره د عافیت نصیب الله جل شانه فرمایي وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او وای يهوديان و عیسایان تاسو شي يهوديان عیسایان و عیسایان شي تهتدون تاسو به هدایت بیا مومئ قلت فرمائے بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ منتبداری کو دا ملت ابراہیم علیہ السلام کے سراسر ہدایت دی وما كان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ السلام نا مشرکاننا قولوا تاسو اے مومنان آمنا باللہ من ایمان نوڑی دی پا اللہ پاک باندی وما انزل الینا او پاک کتاب چی نازل شوی دی منتج قرآن مجید دی وما انزل او پاک صحیفو باندی چی نازل شوی دی ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا کمی وحی و اسحاق علیہ السلام تا وحی و یعقوب علیہ السلام تا وحی والاسباط و اولاد یعقوب علیہ السلام جس نازل دی وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او پاک کتاب زم ایمان دی چور کلیش موسیٰ علیہ السلام تا تورات و عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل پاغیم زم ایمان دی وما پاک کتابن وحی و صحیفو باندی اوتی النبیون من ربیم چور کلیشو پیغمبرانو تدوید رب دا طرفنا لا نفرق بین احد منهم من حس فرق نکو پما بین دا یو دا دی پیغمبرانو کی چی باز منو باز نمنو نو من دا فرق نکو ونحن له مسلمون او من خاص دا اللہ پاک تابداریو پٹول پیغمبرانو زم ایمان دی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ